ګرانو کتونکو دې امن مارچ ته د باجوړ سره تعلق لرونکي د هر ځای نه خلک راغلي دي. که بهر هم کاروبارونه کوي نو نن خپل کاروبارونه بند کړي دي، پرېښي دي او راغلي دي امن مارچ کې یا امن پاسون کې شریک شوي. دا موږ سره د ګوجرانوالې د تاجر برادرۍ صدر موجود دی. صدر صاحب ډېره مننه د امن پاسون ته راغلی تاسو. خوشاله اوسئ، جزاک الله خیر. بالکل زه د ګوجرانوالۍ د پښتون تاجر برادرۍ په نمائندګۍ په حیث باندې د امن پاسون کې څنګه چې امن د ټولو خلکو ضرورت دی، موږ هم پکې خپله دلته شمولیت ضروري وګڼو او حاضر شولو. یوازې راغلي که نور خلک در سره؟ نور ډېر ښه ملګري راغلي دي. کوم خلک چې دلته کې اوس راغلي دي کورونو ته راغلي دي د ګوجرانوالۍ، هغه ټول خلک موږ راایستلي دي او د پاڅون نه راوستي دي. څومره موټیویشن تاسو په دې امن پاسون کې د خپلې حصې واچو؟ الحمدلله د دې امن پاڅون لپاره موږ په ګوجرانوالۍ کې هم او دلته کې هم موږ انفرادي تور باندې کمپاین کړی دی. په ګوجرانوالۍ کې موږ ټول خلک راغونډ کړي او هغوی ته موږ د امن پاڅون اهمیت او د متعلق خبرې کړي دي. مسافرۍ کې خاص د سړي زړه نه راي، خو چې کله داسې پیښو نه خبر شي او تصویرونه ګوري سړي خو اول یقین هم نه راځي او بیا خامخا کلي ته ټلیفونو کې چې هلکه داسې خبر دی رښتیا دی که دروغ دی، څه د باندې تېرېږي بیا؟ بالکل داسې خبره ده چې څنګه د باجوړ ښایسته دی او دلته د باجوړ کې امن وی نو ډېر خوند بیا کولی، ځکه چې نورې دنیا کې څومره هم چې ښایستونه دي هغه ښایستونه مصنوعي دي، خو زموږ باجوړ کې چې څومره هم ښایستونه دي یا به د قبایلي پټه کې چې څومره هم ښایستونه دي دا ټول قدرتي دي او الله تعالی دې امن راولي. که امن راغی دا ښایستونه به یو په دوه شي انشاءالله. باقي چې کومه دی زما د دې منتظمینو نه خواست دی، دا خلک چې په څومره ګڼ تعداد باندې او څومره په امید سره دا خلک نن راوتی دی، په کار ده چې زموږ دا منتظمین زموږ دا لیډرشپ د سیاسي مفادونه بالاتر شي او د دې قام په پیدا کې فیصله وکړي. هسې نه چې دا خلک دومره مایوسه شي چې سبا یې موږ د یو ضروري د دې نه بل یو بهترین پاڅون نه راغواړو او هغه نه راځي. په کار ده چې دا د امن پاڅون د لړۍ د دې ځای نه د باجوړ نه ښکته لره کړي، پېښور ته لره کړي، اسلام آباد ته لره کړي، هلته کې صحیح مورچې ته ورسوي چېرته چې مقتدر خلقي دي د کوم ځای نه چې د دې امن چابېنې دي. په کار ده چې دا خلک هلته لاړ شي او هلته کې د امن دپاره پاڅونونه وکړي. ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ. مننه.